لیکلو ته وایي کتیبه. نو قرآن کې چې کتیبه راشي نو دا لیکل هم په پښتو کې وایو دا کمره په ما پسې څه وکړه موږ چې به کمرې غوښتې د وارډن نه په ما پسې ولیکه نو په ما پسې الاټ شوه کتیبه ټکی راځي. نو الله هلته کتیبه ټکی استعمال کړی دی. کتیبه علیکم الصیامو په تاسو باندې روژه لیکلې شوې ده. نو روژه ولیکله نو دا چې راله د روژې 3 فیزز دي. دا چې زموږ دا ډیولپډ روژه نه ده دا د 3 فیزز نه تېره شوې ده. لومبنی فیز دا و چې روژې فرض نه وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صرف په میاشت کې څو روژې نه وې تاسو ته چاته پته ده 3 به یې نه وې. وصیام 3 ایام فی کل شهر په هره میاشت کې به 3 روژې نه وې او یو به د محرم روژه نه وه. نو څلور شوې نو محرم په کال کې یو روژه راتله نو 3 روژې به یې نه وې. نو ګویا کې چې روژه فرض نه وه دا د هجرت نه مخکې. د هجرت نه مخکې بل فیض شروع شو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. د قرآن د اصولو ته ګوره ستاسو نه پوخا چې کم خلق تیر شوی په هغه هم روژه فرض وه نو هغې مړه شوي نو ته به هم نه مرې. هغه په تندر نه یخ شوي ته به هم په تندر یخ نه شې. هغه په شاک کې نه وتلي ته به هم په شاک کې نه ځې. دا مثال شو که نه ستا نه مخکې خلق منې. دې وجې نه وایي چې د روژې د کتاب داسې نسبت دی چې موسی علیه السلام له خدای کتاب ورکاو د هغې نه څه نوم تورات د هغې نه مخکې پر موسی روژې ونیوې 30 دن یې غوښتلی بره او چې په 30 نه پس یې ورسره 10 نورې کړې نو 40 دن هغه هلته چیله وکړه ومې روژه نیولې وه بیا ورته 10 کمانډز میلاو شو. د موسی علیه السلام قوم داسې و لکه زموږ د اتنا هلک چې نرسري نو نرسري کې چې ماشوم وي که نه نو هغه په خبره په حکمت نه پوهېږي هغه ته به صرف حکم کې. نو ماشوم چې خاورې خوري نو ته به ورته څه وایې چې هلکه څه کوه خاورې مه خوره. خو حکمت خو ته نشي خووی چې په خاورو خوراک کې دا نقصانات دي ځکه چې حکمت د هغه په سمجھ کې نه راځي. د دې وجې نه په تورات کې 10 کمانډز 10 کمانډز اف تورا پای کې صرف دغه حکمونه حکمتونه پکې نه و ځکه چې هغې په سمجھ کې نه راتلو. نو موسی علیه السلام هغه 10 کمانډز هغه ته په تختو میلاو شي نه په تختو یې واپس راوړل. نو کله چې قوم په ورو ډیولپ کېدو د دې نه پس دویم کتاب نازل شو. دې ته څه وایي هغه په داود علیه السلام چې تاسو ته چاته درځي زبور پښتو کې موږ وایو که نه زبور په داودو په انجیل په موسی او زبور په داود. نو داود علیه السلام هغه کتاب چې و په هغې کې حکمونه نه و په هغې کې حکمت هم نه و په هغې کې صرف ترانې د حمد وې. او ستا په دې الحمدو کې هم دا دي الحمدو کې حکمونه نشته. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسم صرف حمد ہے. نو دا ته ویلی شي چې ستا الحمدو د داود د هغې دغه برابر وه د زبور برابر ده. نو دی ورسره ایډ کو دا تورات چې کوم د موسی هغه وپایي کې دا په دې اوسني تورات کې هغه ایډ کړی دی ځکه دا خو وروستو راغی دې 1400 سال اخیستي دي موسی علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې 1400 سال وخت و. نو ګوره داود باندې راغی پای کې صرف حمد کے ترانے ہے او په الحمدو کې بھی صرف حمد کے ترانے ہے. احکام په باقی قرآن کې دي په الحمدو کې نشته. نو بیا ورپسې کوم کتاب راغلی او په عیسی علیه السلام دا خو راته ووایه انجیل. نو عیسی علیہ السلام کی سو پائے کہ صرف حکمتوں اغوی میں تمہیں نئے شریعت نہیں لایا ہوں اب تمہارے پاس میں تمہارے پاس اس شریعت کے جو موسیٰ لایا تھا اس کے حکمت بیان کرنے آیا ہوں. دا ولی اس میں چور شیو آل تاغی پا نرسری کیو دی وستکم دے ایم ایس سی تا رسیدلی دی دا قوم چی دے دی 1400 سال اغسطے دے. نو 1400 سال کے انسانیت ڈیولپ شوئے دے غاروں کی دنیا سے اب یہ ڈیولپ مہذب ہو گئے ہیں حکمت ان کی سمجھ میں آتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکمت سمجھایا او د دې دلیل سره وستاره فلسفه نه ده دا په څه شي باندې بمبلي ده. یو افلاطون دی یو سقراط دی بل څوک دی دا کوم فلسفیان چې وایي ارسطو دی که نه ارسطو افلاطون سقراط اوس هم د فلسفې والو تپوس وکړئ د هغې آیډیاز ډیولپ کوي. نو دومره هوښیار خلق دا د عیسی علیه السلام نه 600 سال مخکې راغلي وو. موږ ورته قبل مسیح. نو چونکې دی په حکمت پوهېدو فلسفیان په حکمت پوهېږي که نه نو ځکه عیسی علیه السلام ورته حکمت خبرې کولې. نو یو حکمت خبره تاسو ته کوم تاسو به حیران شئ لکه زه خو تاسو هم هلکه زکات ورکئ او خیرات ورکئ او پیسې ځان له مه جمع کوئ لیکن عیسی علیه السلام ته په کم زبان کې وایي هغه ورته وایي دنیا میں جمع نہ کرو یہاں کیڑا بھی ہے. گوره حکمت ورته کوي یہاں کیڑا بھی ہے یہاں چور بھی ہے یہاں ڈاکو بھی ہے.
چکوال والا قصه به تاسو ته پته چې په دنیا هغه الک چې کوم وجلې دی بل ورځ د چکوال پرونه خبره ده نه هغه 100 کنال ځمکه وه نو د تر زامنو لکه اخوا کو سره د خور نه او ځمکه یې قبضه کړه نو یہاں کیا ہے یہاں کیڑا بھی ہے یہاں کیڑا بھی ہے یہاں چور بھی ہے یہاں ڈاکو بھی ہے گورا حکمت خی آسمان پہ جمع کرو جہاں نہ کیڑا ہے نہ ڈاکو ہے اور نہ چور ہے اور بیا وی جہاں تیرا مال وہاں تیرا دل دا عیسی علیه السلام الفاظ دي نو چې پیسې کم ځای موږ چې په مانځه ولاړ یو نو مونږ بینک ته فکر چې هغه پیسې به هغې هلک داخلي کړي یا که نه موږ خپل اکثر خپل نوکر له پیسې ورکو یا وایي چېرې رایستلي به یې که نه که هغه نر سړی او راوی باسي لاړ شي بیا نه زموږ سره غمي چې سلام وګرځو نو وایي لکه پلانې راغلی که نه نو عیسی علیه السلام دا حکمت خولی و جهاں تیرا مال وهاں تیرا دل نو د دې کتاب نه وایي چې عیسی علیه السلام ته کوم انجیل میلاوېدو نو مخکې پرې روژې نیولې وې موسی علیه السلام ته چې دغه تورات میلاوېدو نو مخکې پرې روژې ونیوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې قرآن میلاو شو نو اوس انسانیت تهذیب میچور شو نو یو پیغمبر ولا پوره او داسې قرآن ولا راولېږو چې په هغې کې د هغه ټولې خبرې وي هغه یې منسوخ کړل نو چې زما ستا په ذهن کې دی نو په دې قرآن کې موږ ته ویلي چې ګوره تاسو به دا روجې نیسئ ړومبی چې د چا طاقت کېږي خیر دی هغه مه نیسئ دا دویم سټپ دی لولنی سټپ ما تاسو ته ووي فرض روجې نه وي صرف نفل روجې وي دویم سټپ اوس شروع کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې راغی دا وخت نو لکه زما ستا چې دی دا د غریبۍ وخت یو سړي ته وایي 10 روپۍ خیراتي ورکړه هغه وایي زما سره خو 10 روپۍ نشته وی نشي وی نشي ورکولی وی نه وی 3 روجې ونیسه وی 3 روجې نه شپږ به ونیسم خو 10 ما سره کم دي خپل زوړ وخت زموږ رعایت کا خو اوس یو سړي ته وایه 3 روجې نیسي که 3000 روپۍ ورکړې دی وایي چې 3000 روپۍ اسانې دي زما خو 3 لکه روپۍ تنخوا ده نو د هر وخت سره نو هلته وي چې ستاسو کې د چا طاقت نو چې طاقت نو هغه بیا څه وکئ بیا مه نیسئ روجې ففدیتو طعامو مسکین چاله دغه ورکئ یو کال دا سیسټم وچلید نو بیا ورته څه وایي ګورئ تاسو یوازې فرض روجې نه فمن تطوع خیرا فهو خیر له نفلي روجې که ونیسئ نو ښه فرض د باندې نہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے ہر مہینے نفلی روزے رکھتے تھے د دې وجې نه چې کوم ډاکټران او کوم الکان هغې په هره میاشت کې 10 روجې نیسي نو هغه د اوبیسټي نه هم بچي د هایپرټینشن نه هم بچي ځکه هر 10 ډی پس هغه بیا دغه شي هغه اوبه شي هغه مواز ده چې د جمع کړي نو بیا به وایي چې ویټ مې زیات شو ویټ به دې هم نه زیاتېږي هیلت به دې هم ښي او ټول کال به روجې ونیسي نو الله تعالی ګوره یو ټیکنیکل خبره ده یو په 100 ورکړي یو په 10 نو دا موږ چې اوس روجې به نیسو که خیري دا چې یو په 10 ورکړي نو خو 10 میاشتې شوې او په کال کې خو 12 میاشتې نو موږ ته 15 ورځې نورې پکار دي نو چې کله ته هغې نه پس د اختره 6 روجې ونیسې هغه کم چې دغه څه ورته وایي شش عیدو نو هغې له چې په 10 کې ضرب ورکړې نو 60 پچي اکه تھرو آؤٹ دی ایئر ته په هره ورځ نیسې نو هره میاشت کې ته 3 نیسې او 3 دهایې 30 جو 30 روجے با خدای کاؤنٹ کی جو تب سیام الدهر عمر لبته د روزه دار شامل شي نو دیو جن په سورته بقره کې وی فمن تطوع خيرا فهو خير له بیا ته وی وس بل سټپ راځي وی صرف روجے بنسي او په پیسو نه خلاصيږي نو وی شهر رمضان الذي انزل فيه القران د قرآن ته ډیفینیشن درته کوي هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان د قرآن 3 صفتونه به ځان ته یاد ساتئ هر وخت هدن ګایډلاین درکوي موږ دلته راتلو موږ ته وی دغه ځای چوک دی په دې کې رایټ طرف ته ټرن شئ دا ګایډلاین دی وی دلته بل چوک دی نور ګایډ ته ټرن شئ وی دلته ګیټ دی بیا ټرن شئ دا ګایډلاین دی د دې څه وایي هدن نور پسې وبینات من الهدى ځای په ځای باندې لینډ مارک دي پاغې لیکلي سیدو میډیکل کالج پاغې لیکلي افضل خان چوک په بل باندې هغه بسم الله چوک کوسې لیکلي دا بینات دي چې تا ته لار ښیي نو کو الله طرف ته ځې نو په دې قرآن کې بینات دي تا ته به لار ښیي ورپسې څه وایي والفرقان ڈفرینس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ غلط اور چیز میں فرق یہاں ہمیں بتایا گیا کہ وہ مسجد ہے وہاں نہ جاؤ یہاں پر ملٹی پرپز ہے یا ملٹی پرپز ہال ہے اس میں جاؤ نو ګوره دا 3 څیزونه تا ته قرآن هر وخت بخي هدن ګایډلاین بینات لینډ مارکس اور پھر وہ فرقان غلط اور صحیح میں فرق
دا به تا ته ښیي نو چې د قرآن نه دا فایده ته واخلې نو بیا څه وایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمحو اوس به په دې رمضان په میاشت کې خامخا روجې نیسې ته به هغې پیسو اوس نه خلاصېږي دا یو کال نه پس دا وشو او زموږ دا موجوده میچور پوزیشن چې د روجې دی دا د 3 فیزو نه وتی دی بیا تا ته وایي چې دا روژه چې تا ونیوه نو دا به صرف د شپې به نه د ورځې به نو الله تعالی په دغه کې وایي چې ستاسو دغه چې دي که نه وایي چې نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم او بیا ورته څه وایي علم الله انکم تختانون انفسکم خدای ته پته ده هغې وخت کې خلق ویږي د شپې به هم روژئ اول راغلې وه نو چې یاره دا میل او فیمیل د هغې ملاقات چې دی هغې باندې به بیني کو فرض که چا به غلطي وکړه نه غریب به کوسترګې نه الله وي ما ته پته ده چې تاسو دا چل کړی دی خو تاسو داسې چلو کوئ تاسو صرف روژه څه وکئ چې کله هغه خیط الابیض من الخیط الاسود چې د شپې هغه تیاره ختم شي او رڼا شروع شي نو ثم اتموا الصیام الی اللیل ماښامه پورې ونیسئ د شپې بس تاسو بوځئ خو بیا ورته وایي چې تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو خپلو زنانو سره میلاویږئ که نه نو وابتغوا ما کتب الله لکم هسې نه چې تاسو د لذت دپاره میلاو شئ په ذهن کې دا کیدی چې د هسبینډ او د وایف دا ریلیشن چې دی دا د اولاد دپاره دی وابتغوا ما کتب الله لکم او د دې د قیمت اندازه دا خلقو نه پته ولګوئ چې د چا بچي نشته او یا د چا بچي دي خو ډیسیبل دي یا هغه سی پی چلډرن دي نه هغه وایي چېرې چېرته یو ماشوم مې چېرته وموندې او هسې مې نه کړې نه یو زموږ یو زنانه وه د هغې خبره کوله هغې صرف زامن کېده هغې وایي خدای مړه لور راکړې خو چې لوري نو چا چې زامن